جدا دا اور دا آخرت کرنسی ایمان 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 اور عمل صالح دے دا آخرت کرنسی وایا ایمان دے دا آخرت کرنسی دا آخرت کرنسی خان سرا خانی قبر تنسی ملک سرا ملکی قبر تنسی نواب سرا نوابی قبر تنسی سردار سرا سرداری قبر تنسی صدر سرا صدارت قبر تنسی وزیر سرا وزارت قبر تنسی نسی نسی ایمان والا سرا با ایمان قبر تنسی ایمان والا سرا با ایمانو مال قبر تزی که ایمان دا شیرگڑ یو خان وفات شوی 5 کروڑ روپے ورسره خخې کړي وي چاته یاد شي دا چې کم چپ شو دی په دې سوچ کې لاړ چې دا قبر کم ځای دی وایي چې پیکچ پکې پروت دی چې دا کم ځای دی مال والا سره مال قبر ته نه ځي ایمان والا سره ایمان اس را کے جواب مال گٹے کہ ایمان گٹے گرز مال پس دلتا ماتے ایمان توجہ مال گٹے کہ ایمان گٹے مال گٹ زمان پسوڑ کی دا مال قدر شتا مال پیجنی دولت پیجنی زمک پیجنی پٹی پیجنی پختنا ڈیرانوں پیجنی حالتا دا جرگی مشران راغون شو پا ڈیران پی سنوا ڈیران گٹو صدرتیم قرآن اگٹا پختون ڈیران گٹی قرآن اگٹا ایمان اگٹا حدیث اگٹا شریعت اگٹا طریقت اگٹا ختم نبوت اگٹا عقیدہ اگٹا نظریہ اگٹا لوی دولت ایمان دے لوی دولت مال والا سر مال قبر تزی ایمان والا سر ایمان قبر تزی ایمان والا سر ایمان قبر تزی ایمان والا سر ایمان قبر تزی مونږ چې ټول مړه شو مونږ چې مړه شو شناختی کارت برا سره قبر تزی فرشتو ته به څنګه پته لګي چې پاکستان نے تشریف راوړو شناختی کارت نہ بغیر خستا انٹروڈکشن اور پہچان نہیں ہے معرفت نہیں ہے التا بدی شناختی کارت نہ چکی سر جی ایمان بدی چکی ستا پزڑ کے عشق مصطفیٰ وہ کنو ستا پزڑ کی دا خاتم نبوت دا دفاع جذبہ وکنوا او دی ماشومان تا اللہ قرآن نصیب کر قرآن نسبت دا قرآن دی نسبت دا دنیا ټول نسبتون راجمه که دا قرآن دا نسبت مقابله نشي کولی مضبوط نسبت توجه قرآن دا دنیا ټول نسبتون راواخلا دا قرآن نسبت سره موازنه وکا ختمونه په حفظ دي که په ناظره حافظان کم کسان دي حافظان صبر مال یو حافظ دلته راشه تارونه ونشلو کني ساوند ولا ما بیا خلاصي سوق دا ځان له صوبه ده پوش نایب ځان له بیله صوبه ده البدر ځان له بیله صوبه ده توجه یو کس مال راشه پیل حل یو کس تار ونشلو ور ځان له بکار وګوري دلته ودرېږه او دله مې کور توجه یو خو محبت سره وای سبحان الله سبحان الله خلق داسي وای پوچت आवाज آیا دار نږدې کا پوچت आवाज پوچت आवाज پوچت आवाज چاچا سبحان اللہ ہوئے دا کینے خیرن بچے تانے دے بل سکینا خیرن بچے اجی سب کینا خبا کی سیکورٹی اور انتظامی والا علاوہ بل چاہتے اجازت نشته دا ولاړ دا مخ تاسو لګ راجوب شه تر هین رنست راجوب شه دا حلوا غټوله مزم خرابه راجوب شه توجه بس وای نوې نسبت قرآن دی لوی نسبت قرآن دی یاد کړ سوسی پاره یاد کړ چپ سوسی په مې خولې ته ونیسه کنه سم ماته ګورم سوسی پاره یاد کړ
تیس دې ته مخ کا سو د دې نامې کو لګوي کنه لا لګانو ها سو سپاری تاسو نوم دی جاسم خان دیر سپاری یاد ہے کہ توجہ راول د کائنات نسبتن والا عہدوں والا منصبن والا توجہ دولتن والا ڈالر والا ریالن والا پاؤنڈن والا روپو والا گاڑ والا موٹر والا راولا دا قرآن دا نسبت والا مقابلہ دیو کی دا نسبت و عظمت و رفت و شان و شوکت و قدر و منزلت یہ ہے اللہ ذات کی وحدہ لا شریک صفاتو کی وحدہ لا شریک توجہ دیر سپاری یاد ہے سمرا سمرا ستاسو نمبر روان دی یاری کہ ما پریدم ہمنا وایا سمرا سمرا جاسم سو سپاری یاد ہے سنم دی ٹھیک نہیں دوں جاسم دیر سپاری یاد کرے رب کائنات ذات کے وحدہ لا شریک ہے صفاتو کم وحدہ لا شریک دی اللہ سر پر ذات کی شریک صفاتو کی شریک اے جی سے ذات کی واحد صفاتو کی واحد خبر ہے دچ قرآن یاد کا جاسم دا کریٹ عظمت رفعت شان اور شوکت قدر و منزلت دبارہ اللہ دا خپل نمون رحیم کریم غفور شکور توجہ عزیز و قہار الحفیظ الحافظ حافظ حافظ اللہ دا خپل نمون یو نم صفتی رواغست الحافظ دا جاسم نم سر یو ذیک نن نپس بدتا جاسم نوائی نن نپس بدتا حافظ جاسم وائی حافظ بوائی حافظ جاسم حافظ جاسم سب ہوائے خلو خزے سب ہوائے سب ہوائے سب ہوائے بل راشا سب ہوائے دا نسبت دا قرآن اگورا رفعت دا قرآن اگورا عظمت دا قرآن اگورا توجہ قرآن سر نسبت پیدا شو توجہ دا مشمان را پاسم حوصل افزائی کم دا دی کہ دی ختم نو کڑی نبا زدی جماعت تراغلیم نبا تاثر آغلوی دا دی دا قرآن دا ختم دا وجہ مونگ تاثر آغلوی توجہ ستا سنم دی سدیس دی دا مخ سنم دی دا تبنن نپس سوائے ہوئے کن سب ہوائے پسورا سب ہوائے سب ہوائے والدین مورت لارمون اخوان دخل فلان سکر آغلوی در تشتیر توجہ حافظ سدیس تبا سوائے اور راول منصبون والا عہد والا حافظ سدیس با سو کسان جنت تبوزی دی چپ دی دا پتہ نشتا سو بابوزی مردا خلا خدا وے کنا تاسو کوي سو بابوزی ما تا پتہ زندہ آباد مرد آباد لا تکڑا ہے نور خیر خیریت تھی حافظ سے بسو کسان جنت تبوزی سو بابوزی سو بابوزی شیرگل خان بسو کسان بوزی ولی خان ندی ملک سے بسو بوزی وایا صدر مملکت بسو کسان بوزی وزیر اعظم خیرن بسو کسان بوزی وزیر اعلیٰ بسو کسان بوزی توجہ ایم پی اے ایم این اے بسو کسان بوزی ہاں وزیر اعظم نے تم رب ترو کی زان دی بوزی توجہ حافظ سے با 10 لس کسان زان سرا جنت تبوزی سو کسان چاہتا پتہ شنا لس کسان بکم کسانی زان سو دیست زان بل راشن سو تا لس کسان بکم کسانی کسی کو پتہ ہے وجبت کم کسان بھائی ٹھیک ہے بیٹا سب بھائی تا سنم دی سعد خدا سو دیست رو دے بس صرف تاسو تا کار ہوئی لیم شکر دے سعد بسو کسان بوزی تا لس چیتا بوزی لس تاسو زان لے اسٹیمیٹ برابر کہ تب لس کم کسان بوزی مور پلار بتا بوزی کدی ہے بوزی پلار تے مفتی سے بچو سلور ودونو کے توجہ داغی وجم دادا توجہ سات تبنن نپس سوائے حافظ سعد حافظان دخپل خاندان نلس جہنمیان زان سر جنت دا یو جملہ وایم توجہ چہ دا حافظان اے جی سے
دی به لس جهنمیان د خپلې فیملۍ خاندان نه او زه به پښتو کې ترجمه داسې وکړم د دوی د خاندان نه لس هغه کسان چې ځان یې ښه لړلي را لړلي اور جهنم ته رسېدلي دا حافظ صاحب به لس جهنمیان ځان سره جنت ته داخلوي ماله جواب راکې بس چې د دې حافظانو د وجې به الله تعالی جهنمیان جنت ته داخلي خبره ټیک ده که غلطه ده ټیک ده که غلطه ده نو دا راته وایي چې دا حافظان جنتیان دي که نه دي دا علما مشایخ جنتیان دي که نه دي دا حجیان مبلغین پیران تبلیغیان جنتیان دي که نه دي چې د حافظ د وجې نه دی به جهنم ته ځي خو د ده د وجې به جهنمیان جنت ته ځي دا کیدی شي چې حافظانو د وجې جهنمیان الله جنت ته بوزي حافظان جنتیان دي که نه دي نو بیا دا جمله واخله په دې معاشره کې پښتونه حافظ ته سپک ولې ګوري دې قاري صاحب ته سپک ولې ګوري دغه مولانا صاحب ته سپک ولې ګوري دې قائد ته سپک ولې ګوري دې مفتی صاحب ته سپک ولې ګوري دې پیر صاحب ته سپک ولې ګوري مجاهد او مبلغ ته سپک ولې ګوري توجه لس کسان به بوزي ته زبل راشه زر زر شه بزر ټیم نشته لس کسان توجه لس کسان جهنمیان به جنت ته داخلي ستاسو نوم دی شاه سعود ته به دغه نن نه پس څه وایې په زوره وایې څه به وایې حافظان به څو کسان بوزي ته به څوک بوزي ځان سره نومونه لیکلي یو خبره ته کوم زه درته کوم خیم ابه بوزي د خپل فیملۍ نه نور به نه بوزي ځان سره نن نوټ کا او ستا خپلوان دې نن واوري په کوله غوږونو پلار دې واوري مور دې واوري د دې حافظانو ترونه دې واوري نور څو پاتې زر راشه ټیم مه خرابوه ورپسې بلم راشه او خو په قطار وګورئ دلته دا تارونه وشلوي چې بیا دلته کار وکړي توجه ستاسو نوم دی ابرار ته به نن نه پس څه وایې حافظو زه ستاسو نوم دی ما یو که فاروقي لګیا دی توجه څه به وایې ها زکریا ته به څه وایې وایې څه به وایې راشه بچیو څه نوم دی زهیب ته به څه وایې بس تر بدې مې د لوکړه غواړي بیا بیا ماشومان مه راپاسه غواړي کیسې به نه جوړې ښه عمر ته به څه وایې او توجه چا وی چې پلار یې مړ او یتیمې تربیت یې نه کېږي ما یې دا درته چا ویلي د ده د سر نه د پلار سایه اوچته شوې ده راشه یتیم دی یتیم پښتونه قرآن یاد کو د قرآن حافظ شو بیشک پلار یې نشته یتیم دی خو چې ماحول صحیح ملو شي تر ورته صحیح ملو شي ماماګان ورته صحیح ملو شي او مور یې دینداره پرهیزګاري که پلار نه بچی نه حافظ جوړیږي چې پلار نه بچی نه حافظ قرآن جوړیږي مه وایه چې د یتیم تربیت نه کېږي وایه د یتیم تربیت وشه که ونه شه ما په دارالیتامه کې په دې خبره کړې وه ما وی خلکو په معاشره کې یتیم ته کتل لیکن دارالیتامه یو داسې مدرسه ده چې صرف یتیمانان پکې دي ما دا یتیمانان به عالمان حافظانی او دا یتیمان به د مستقبل ډاکټران انجینران ساینسدانانی او دا یتیمان به د ملک د باغ دوړ واګې به انشاءالله د یتیم په لاس کې او دنیا ته به ښایي چې زما تابع تربیت والا څوک نشته زه الحمدلله د نورو خلکو تربیت کولی شم بهرحال حافظان به څو کسان بوزي او دې حافظانو توجه غواړم یو مسله ورې حافظ صاحب لس هغه کسان ځان سره جنت ته بوزي لس هغه کسان یو نکته واخله هسې نه چې زه به چې کېنم هسې نه چې د دې حافظ پلار وایي چې کار خو وشو زوی مې حافظ شه بوزي به مې چاچا به وایي بوزي به مې ماما به وایي بوزي به مې اور مور یم خوشحاله شوه چې زه بچي حافظ شو خپلې لړلې را لړلې به راته ماف شي توجه هغه چاچی م خوشحاله شوه مامي م خوشحاله ابی ژوندی ده ابی خوشحاله شو نسې مې حافظ شو بوزي به مې که داسې رانه بوتلې ولې ګپ دې څه مسله پوره وره د دیوبند مسله وره حافظ صاحب به د خپل فیملي تاسو کې مشر کم دی چې تکړه چې ما سره یو څو خبرې وکړي پریشر کې نه راځي حافظانو کې تکړه طرفه پټکي ځان نه کټ والے زه شکر دی راځم توجه
ستاسو نوم دی سودیس دلته ودرېږه یارېږه مخه توجه تا ته څه وایم نه چې ما چاته څه ورشه د ډبل زیرو خبر واخله توجه حافظان تکه 15 څپېړې چا ووالې مرګتیا ورسره کې मुंह में जुबान है तो कुछ हाँ توجه تا چې څوک خپه کی مرګرتیا وسره کې پدر سخانه روټه د پریدي زکوم دی تا چې 15 څپېړې څوک سم در باندې راکی دی او دې شړه کوي پدر سخانه روټه د پریدي تم کبا غسناک سړی جن وي جن بغیر وایا پریدي پدر سخانه روټه د پریدي ته چا خپه کړی وای بیٹا ته چا خپه کړی وی وخلی مرګرتیا وسره کې تاسو شبي جمعې کې شبي تواري جی شب اتوار بیگا سوک تلیو خیریتو توجه ما ته پته ده توجه تا چې څوک خپه کی ځان سره مرکز ته بوزي په زور وایا خپه چغه وای بوزي راشه حافظ صاحب وای ز چې چا خپه کړم مرکز ته نه بوزما ما چې مرکز ته دی نه بوزي جنت ته به دې سبوزي چورلٹ انکار دی رزلٹ اور نتیجہ یہ نکلا ہے سر جی حافظ سے بوزي که چا خپه کړم مرکز ته نه بوزم په درسغان نه پریدم او ته ټوپونه وخی چې جنت ته بوزي نو حافظ خوشبي حافظ شو تر ته وایم پلار ته ماماګانو رشتہ دارانو ته وایم فیملی ته وایم دا نه چې حافظ تسبق ګوري چې حافظا سر کو زیاره ورکشا حافظا دی خوراشا ناجی صاحب حافظانو سره مینه کوو به ان شاء الله علماء سره مینه کوو به ان شاء الله په هر میدان کې مشران به علماء څوک به اور شرګړ والو تاسو ثابت کړه چې پښتانه د علماء دي اور پښتانه خوخي علماء او هغه ورس نږدې ده امن او امان د پاره سکون او راحت د پاره د بدامنۍ ختمېدو د پاره د کرپشن ختمېدو د پاره اور د دهشتګردۍ د ختمېدو د پاره واحد علاج اسلامی نظام دی کم نظامو او که منی که نه منی انقلاب د مولا را روان دی ان شاء الله که منی او ورشه افغانستان کې د مولا عمر مریدانو په تور پټکو سره انقلاب راوسته پاکستان کې د پیرانو تبلیغیانو سپین پټکی سره انقلاب راغے اور پاکستان کی زیڑ پٹکی سر انقلاب را روان دے انشاءاللہ دا خبر واضح دا ارسلیم چک باجو والم چکڑ باجو والا کوتک و سوباڑی لوڑ والا نیا دیم چک پرانا دیم چک پا نیا و پرانا کی کار ندی اسلامی نظام پکار دے سپکار دی دا انقلابی نظام دا پارا علماء سره څنګ پسنګ ولاړ به څوک سوکي بهرحال اولاد بچونه حافظان عالمان جوړ کو سکول کالج ته ولګو ډاکټران انجینران ساينسدانان چې جوړ کو او یو جمله ذکر کوم سټوډنټان ته پبجي مکو فری فایر مکو ماته یو کس ځان زبر کوم وري سي وای ما سره ټچ موبایل نه دی ما سره هغه ساده موبایل دی او زه پبجي والا نه یم فری فایر والا او زه نه فیسبوک والا یم نه دایمه ما تاسو وای ما سره وړوکی موبایل دی ما او کنه په وړوکی موبایل کې ته ماران جنگه لکه د مار وړوکی موبایل کې هم ته ماران جنگه هغه وړوکی موبایل کې ماران والا گیم شته که نشته هغه کې مغه مار تاویږي کلینچ او بل سره جنگي کلینچ په هغه کې هم ته کلینچ اخیرا بچیا دی ماته انګریزانو په وړو کې موبایل کې کار کړی که څوک ډینډت کېږي په وړو کې ډینډت کېږي دا ځان تصبرک وایي چې ما سره هغه دومره نه دی ما سره دومره دی لہذا اوس زموږ د مولیانو خپل ضرورت دي پخوا به زموږ کپړې په کار وي اوس موږ مولیان په صدقاتو خیراتو کې موبایل هم راکوي بله ما ویل یو کلیپ په تاسو کتلي وایرل شوی سړی چې مړ شي مولي صاحب سړی چې مړ شي توجه کښېنه بچې سړی چې مړ شي نو د هغه کمیس غټ کمیس او غټ پرتوک به جومات ته استاد جي دی کې مونځ کوی چې ثواب به ته رسېږي نو ما ورته وی هغه کم کمبل کې چې وده کېده هغه هم راوړه که نه توجه او امامانو حضراتو مقتدیانو کې چا کمبل راوړي
زړې داسې چپلې بېګاره ته په شب قدر کې مولوي صاحب وي ما له دومره غټې غټې چپلې راوړي وي د کاکا وي هغه هم د 3 کالو زړې چپلې وي وي ما ته یې دې کې ګرځه راګرځه چې هغه ته صاحب راسي ما چې زه ګرځېدو والا نه یم وي هغه مې چاله ورکړې هلکه دا سړی چې مړ دی موټر کې ګرځېده موټر هم صدقه که که نه او د سره موبایل او غټ موبایل هغه د مړۍ نه چې چک والي مړۍ نه زما غم په کار دی په ما صدقه کېږي رابېړه چې کوم څیز ستا نه پالتو شي جماعت ته راوړې مولا درته سپک ښکاري علماو قدر به کوو مشایخو قدر به کوو سکول کالج پروفیسر ټیچر ماسټر قدر عزت به کوو د مستقبل فضا به بهترینه کوو الله پاک قرآن پاک نبی پاک درود پاک دا خپله فضا به پاکوو مرداري پلیتي آیس بایکاټ به کوو انشاءالله منشیات به د خپلې خطې نه ختموو انشاءالله سنتو مطابق ژوند دی او د ختم نبوت دفاع به څوک کوي انشاءالله کوو به انشاءالله ختم نبوت دفاع ناموس رسالت دفاع صحابه آل بیت دفاع څنګ په څنګ علماو سره یو ځای خپل ساعت قیمتي کړو د اولاد د بچو صحیح تربیت وکړو په مساجد مدارس په ذکر په تلاوت باندې په درود شریف په استغفار په گشت په مشوره په بیان په تعلیم باندې آباد کړو په دغه خبر باندې اکتفا کوم په دغه خبر اکتفا کوم نور په پروګرام ستاسو جاري زه به تلو کې یو دعا دا وکړم الله دا ختمونه قبول کا دا بچي د